بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي دې ده نه د داوی چې کله د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سین او شین نشي نو د هغې دپاره څه مثالي او قانون خو ټول دغه یو خبره ده چې کله دغه پنځلس حرفونه حرف راشي نو تا د باب افتعال په دې حروف د جنس ته ګرځو او جنس په جنس کې ادغام کو دا واجب دي لکه د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې سین یا شین نشي نو لکه سمعا ده سمعا دا ما باب افتعال ته بوتلو نو دا شو استمع او دا شانتی چې تشین نشي د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې شین نشي لکه شبیه ده نو شبیه ما بوتلو باب افتعال ته دا شو اشتبه نو کله چې د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سین او شین نشي نو تا د باب افتعال په سین او په شین سره بدلول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي بدلول دا جایز دي جایز مطلب دا کته په مړه کته قانون چلے جوم صحیح ده اگر قانون نه چلے جوم صحیح ده قرآن مجید کې نه چلے الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه وکته په چلے جوم خیر ده پوښوي نو تا د باب افتعال پسین سره بدلول او دا وشي السماع دا وشي الشبه او بیا ادغام کول دا واجب دي السماع او دا وشي الشبه وای پوښوي اوس دوه خبرې دي یو دا خبره ده چې دا سین ولې د سین ولې پتا سره نه بدله چې تا په سین سره بدله یو دا خبره ده چې سین ولې پتا سره نه بدله او اتمع او اتبه دا ولنه او دویم دا خبره ده چې دا تا په سین سره ولې بدلول جایز دي په شین او په سین سره نو تا په سین او په شین سره بدلول څه جایز دي چې دا چې دی کنه تا او سین او شین دا درې وانه محموسه حروف کې یو شان دي درې وانه محموسه دي سری درې وانه محموسه دي چې درې وانه محموسه دي جو دیوبل سره جنسیت کې دغه شته دیوبل د جنس لري نو بدلول شي پوه شئ دیو خدا وره ویم دادا چې د سین ولې پتا سره نه بدلې چې تا پتا کې ادغام وکړي او اتمع او دې ته وې اتبه دا ویل ناروا دی ولې ها نو یو خدا خبره ده چې دا سین او شین دا اصلي حروف دي سین او شین څه دي اصلي حروف دي او تا سره زائد حرف ده نو دا زائد په اصلي سره بدلول او دا اصلي په اصلي کې ادغام کول دا غوړه دي په نسبت د دینه چې دا اصلي په زائد سره بدل شو د زائد په زائد کې ادغام شي یو خدا خبر نه پوه شئ او دویم دا خبره ده که زه د سین او شین پتا سره بدل غما نو بیا به د سین او د شین صفات دا ادا کړل شي ځکه په سین کې یو صفیر ده سره بګي صفیر ده او چې دا سین پتا سره اتمام منو او صفت صفیر په پکې ادا نشي او صفیر یعنی امتداد سو پکې چې ده نو دا لازمی صفت ده څه صفت ده لازمی صفت ده لہذا دا بیا ونشي او که پشین چې دا پتا سره بدل کما نو پشین کې یو صفت دا تشفی ده او هغه چې دا پکې ونشي پوه شو په دې باندې هغه باندې پوه شو ها دا په دې باندې پوه شو تاسو نو څنګه به شو کله چې د باب افتعال د فاعل مقابله کې سین او شین نشي نو تا د باب افتعال په سین او په شین سره بدلول جائز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول خو د سین او شین پتا سره بدلول او د تا پتا کې ادغام کول دا ناروا دي اتبع ویل ناروا دي ولې یو دوه خبرې دي یو خدا چې لکه د اصلي په زائد سره بدلول او د زائد په زائد کې ادغام کول دا نه دی غوړه بلکې دا زائد په اصلي سره بدلول د اصلي په اصلي کې ادغام کول دا غوړه دي او زم دادا چې په کذب کې داسین او شین پتا سره بدل کما نو پسین کې په صفت صفیر او په بل کې په صفت تشفید اب ادا نکړي شي پوه شئ او دا
دا تاوري پسینه وشین سره بدله نو پدې کې چې دا دغه دي سر مرته وي چې جنس سلندر یو دی پس کې په اکثر صفاتو کې یو دي په همس کې دوانه دي ما دوانه درې وانه چنده محموسه حروف دي او بیان به کوم جایز دی بیان معنی اظهار په کوم جایز دی استماع او اشتباه ته دم جایز دي ځکه چې کدی ته ګوره چې سین جدا مخرج دی او تا جدا مخرج دی جدا جدا وایي سره نه وي غم کوه پوه شو به ها بل قانون دا دی وای کله چې د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې صاد ضاد طا ظا راشي د صاد د پر مثال صبره د صاد د پر مثال ضربه صبره ضربه او د طا د پر مثال طلبه او د ظا پر مثال ظلمه ظلمه نو کله چې د باب افتعال لفظ مقابله کې صاد راشي دا بودما دا بشي استبارا دا بشي استرابا دا بشي اطغ طلبا او دا بشي ايض تلما دا باب افتعال لفظ مقابله کې صاد ضاد طا ظا راشي نو طالب باب افتعال با فتوا سره بدلو دا بدلول واجب دي سبقو طالب افتعال په فتوا سره بدلو دا بس شي استغبر او دا بس شي استغرب او دا بس شي اطغلب او دا بس شي استغلم وز دا نه چې تا د باب افتعال د حروف د فعل باب افتعال کې د سلور حروف راشي نو تا د باب افتعال با پطوا سرا ولی بدلیږي نو د دې وجه دا چې و حروف سینه دا حروف مستعلیه و دي کم دي خ صاد ضاد طا ظا غین قاف او یو قبل بعد شو خ غین قاف خ غین قاف او صاد ظا طا ظا او مجموعه خص ضغط قيل دا و حروف دا مستعلیه دي بیا په دې مستعلیه کې دا سلور حروف صاد ضاد طا ظا دا مستعلیه هم دي او مطبقه هم دي اطباق پکې هم دي استعلاء پکې هم دي اب اطباق پکې هم دي مطلب یعنی دا خ غین او قاف دا غټ ویل کېږي په دې کې دا غټواله لګ دي او په صاد ضاد طا ظا کې دا غټواله دو درجه لري ځکه چې هم پکې استعلاء ده او هم پکې اطباق ده او په داتا چې دا پتا کې استفال هم ده او انفتاح پکې هم ده پتا کې استفال هم ده او انفتاح پکې هم ده د دې وجنه دا حروف دا صاد ضاد طا ظا دا مستعلیه مطبقه دي او داتا چې دا ندی لکه په دې کې انفتاح هم ده او استفال پکې هم ده د دې وجنه دا دغه نشي کولای نشره مستقیل دي سری ثقيل دي نو د دې وجنه دا تا چې دا په طوا سره بدليږي پوه شو مې باندې ها یلا کته په دې باندې پوه شو د دې وجه مونږ ویلا بیا دا چې دا تا په طوا سره بدلې جو په ځوا سره بدل کا په سواد سره بدل کا په ځواد سره بدل کا وایي مې باندې ها په دې باندې پوه شو نه پتا په طوا سره څنګه بدلو ما چې دا تا او طوا دوه یو بل تقریب المخرج دي یعنی دا ځوا په نسبت سره طوا نږدې لتا تا د سقط په نسبت سره طوا نږدې لتا تا د ضاد په نسبت سره طوا نږدې لتا له خبر باندې پوه شئ ها هغه دې پر پوه شئ چې کله د باب افتعال لفظ مقابله کې صاد ضاد طا ظا راشي نو تا د باب افتعال په طوا سره بدلول دا واجب دي دا خو وکړو دا ولي واجب دي دې وجه مونږ ویلا چې د صاد ضاد طا ظا دا حروف مستعلیه مطبقه دي یعنی په دې کې صفت استعلاء او صفت اطباق پکې دوه موجود دي او پتا کې استعلاء هم نشته او اطباق پکې هم نشته نو د دې په دوه په بل کې مناسبت نشته لہذا دا تم په طوا سره بدل کړه بیا دا چې دا تا په طوا سره بدلې نو دا دغه په څول نه بدلې سر مرده سواد او زوات چې دا په سواد زوات سره نه بدلې مې تا او طوا یو بل ته قریب المخرج دي پرې پوه شئ ها دې پورې خدا کارته وکړو وس مخ کې وسی کله د باب افتعال لفظ موږ صاد او ضاد راغلی
نو بدی کو اظهار هم جایز دی. اظهار مطلب لکه چې دې وې او اظهار ته ولي وې د صاد او طاد معنا مخرجونه جدا دي. ضاد او تا مخرجونه جدا دي. بدی کو خپل څنګه بدی کو بخا ادغام کې بدی کو بل څه طریقه شته نو پوه شئ. خو په دې دوه صورتونو کې اظهار هم جائز دی او ادغام پکې یک طرفه جائز دی. ادغام پکې یعنی د طا پسقات او ضاد سره بدلول یا طا پسقات او ضاد سره بدلول او ادغام کول دا خو صحیح دي. اس صبره او دا بشي اذ ضربه ورلګي ما څه چل وکړو دا طا په پسقات سره او پتا په ضاد سره بدل کړه نو دا بشي اس صبره او دا بشي اذ ضربه دا ویل جایز دي. خدا صاد او ضاد په طا سره بدلول او بیا د طا په طا کې ادغام کول اطبره او اضربه ویل دا چې دا ناروا دي. دا سری ناروا دي. دا وزري وجه کوي چولې په څه باندې وجه کوي وجه دا چې پدې صاد او ضاد کې امتداد الصوت ته مطلب دا غټ حرفونه غټ وګدري په صاد کې اسکه اسکفیر ده او ضاد ته نه دي هم لکه دا غټ حرف ده کم د صفت سوې استطالت او په توا کې دا نشته ده پوهیږئ مې باندې نو دا صاد کزه په توا سره بدل کما او د توا په توا کې ادغام وکما نیو صفت په صاد کې بس خفیریت به ختم شي او په ضاد کې به استطالت ختم شي پوهیږئ مې باندې او هغه صفات خو لازمي دي خو خامخا دا کول غواړي نو لہذا دا چې نه او دا وې د سیده لکه څنګه چې په ورکوټي کاسه کې غټه کاسه ته منډه اب ورکوټي کاسه کې غټه کاسه نه منډه لګي په باندې پوه شوي په باندې پوه شوي او چې کله دا په په صفات سره په سره بدلون بیا په دې کې صفات نشته یعنی په توګه څه بل صفات نشته چې دا زه بدل کوم یو صفت پکې پاتې شي خو کله صاد او ضاد بدل کې نو په صاد کې صفت صفیر پاتې شي او په ضاد کې بس پاتې شي استطالت په پاتې شي پوه شئ. او په دې کې اظهار هم جایز دی پر کله صغار شي نو اظهار هم جایز دی. اظهار خو ځکه جایز دی چې لکه کدی ته ګوري چې ضا او طا دواړه مخرجونه جدا جدا دي جو اظهار وکړه بیان وکړه او کنه دې ته ګوره چیرې ضا او طا دواړه مستعلیه هم دي دواړه مجبوره هم دي دواړه شدیده هم دي دواړه جنن دا مطبقه هم دي هر سره دي نو بږي کې ادغام دو طرفه جایز دی سره بږي نو دا ګوره ضا په طا سره بدل طا په طا کې ادغام کول اطغال ما ویلم جایز دي او اضغال ما ویلم سری جایز دي ولې پوه شئ ځکه په دې کې طا او ضا په ټولو صفاتو کې یو شان دي نو چې یو شان دي نو په دې کې خرابې نه راځي کله په کې ادغام تو طرفو کې پوه شئ باندې بیا چې په کتاب کې کله دا استغفر او دای کړی دی کنه نو دې مثال دی دا د سید سن په شان دي څه په شان دي د سید سن په شان دي دا ستون دی کنه ستون دا په اصل کې هو سید سن ستون په اصل کې څنګه دا سین چې کنه سین او تا دواړه قریب المخرج سین او تا دواړه څه قریب المخرج نه بلکې دواړه په محموسه کې یو شان دي دواړه په محموسه کې د په هغه استماع کې لیکل دي استماع اوس کتاب کې په استماع کې خبر لیکل چې یاسین او تا دواړه په اکثر صفاتو کې یو شان دي دواړه محموسه دي نو ال دې چې موږ سین تا په سین سره کړل دا شان دي چې موږ سین پتا سره بدل کوو چې بدل مې ګوندې شوې سیدوتون څه شول او دال او تدوانه متقاربین دي الاولنه په ساکن به مدارک ته جو ادغام وکړو ستون ته جوړ واښه دی باندې نو یاسین او تا د دوانه یو شان دي په اکثر راځي وګوره کتاب ته بسم الله الرحمن الرحیم ونحو السماع دا د دې نه سین شین ولا قاعده بیانې د السماعنا سین شین ولا قاعده بیانې چې کله د باب افتعال د فاعل مقابله کې سین او شین نشي نو تعالی باب افتعال په سین او شین سره بدلول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي استغفر کتاب نشته ده تاسو په لاس کې ولي دا دوکش وګنه
ونحو استمع يجوز فيه الادغام فدې کې جائز دی ادغام بجعل التاء سینا چې دا تا په سره بدل شي او سین په سین کې ولا تا په سین سره ولې بدلول جائز دي نو چې لأن السين والتاء من المحموسه لکه سین او تاء د سندي دا محموسه نه دي اوس دی وای چې دواړه د محموسه نه دي کنه جو دا سین و دا تا په سین سره بدل کا دا سین پتا سره بدل کا د تا پتا کې تاسو کا اتمع وای کنه دې دواړه یو شان دي کنه چې دې تا په سین سره بدله دا سین پتا سره بدل کا نو دوه خبرې یو خدا چې سین سره اصلي لري او تاسو له زائد او اصلي په زائد سره دا زائد پاسه سره بدل او د اصلي پاسه کې هم کوله غوړه دي په نسبت د دې نه چې اصلي په زائد سره بدل او زائد په زائد کې تمام شي او دویم دا له لعظم السين عن التاء دویم ودا دا چې دا سین اوچت لوی دی د تانا پس کې فی امتداد الصوت کې فی امتداد الصوت په امتداد الصوت کې په دې صفتی صفری را پای نشته ويجوز البيان او په دې کې ادغام اظهار هم جائز دی بیان معنا اظهار به هم جائز دی ولی لعدم الجنسيه في الذات ذکر ذات په اعتبار سره ځوان سری جدا دي وانا الشبه مثل السماء الشبه او هم د قشند السماء بشند دي وسدا وانا الصبر دي نه قاعده بیانې صوت ضاد ولا قاعده چې کوم تاسو دینور کتابونه ملي او د هر مثال جدا کړل وانا الصبر يجوز فيه استقبر فدې جائز استقبر ولي لان صاد من المستعليه المطبقه څنګه صاد مستعليه او مطبقه باندې نه ده او حروف ته مستعليه مطبقه سری صاد ضاد صاد طا ضاد ظا خاء غين قاف الاربعه الاولى مستعليه مطبقه اولي ثلو مستعليه ومطبقه هم دي والثلاثه الاخيره مستعليه فقط اخرني دري ده صرف سری والتاء من المنخفضه او دا تاجرن دا صفه انخفاض پکې ده فجعلت تاء طاء نو دا تاء په طاء سره بدل شولا الګه پوښوي لمعادله بينهما زکه چې د تاء او د صاد دا بیا ساتي ولې دا هما زمينه مراد تاء او صاد ده تاء او طاء نه زکه چې د تاء او د صاد په منځ کې بعد موجود وو وقرب التاء من الطاء في المخرج او دا تاء موږ په طاء سره زکه بدل کړه چې دا تاء او طاء په مخرج کې جندا نږدې وي بل د فسقار استقبر دا استقبر شو کما فی ست لکه څنګه چې په ست کې ده اصله سدسن چې ست په اصل کې څنګه وو فجعل السين والدال تاء دا سین او دال په سره بدل شو پتا سره لقرب السين من التاء في المحموسيه ځکه چې سین نږدې ده تا ته په محموسه کې او تال دال په مخرج کې ثم ادغام بیا ادغام فصار ستن ثم يجوز لك الادغام وبيا جائز سره پر ادغام بجال اسقاط الطاء صادا چې طانا اسقاط جوړ کې نظرا الى اتحاد ما في الاستعلائيه چې دواړه په استعلاء کې یو شان دي نو اس خبره خو ولا يجوز لك الادغام بجال اسقاط اصغاء طاء نه له طاء له طاء ځکه طاء په کې خبره ده طاء هغه ټکه بنشته لپاسه او جائز سره پر چې ادغام ته وګي چې د اسقاط په طاء سره بدل کې ولې لعظم الصاد زکه چې د اسقاط اندالوی زکه په اسقاط کې چې کم صفت ده صفیر ده بګي ان لا يقال اطغبر نشوله لکه پوه شو به معنی ها ويجوز البيان او بیان به هم جائز ده بیان یعنی اظهار لعظم الجنسي في الذات وانا اذ ضرب مثل الصبر او دا اذ ضرب په شان الصبر ان يجوز اذ ضرب و اذ ضرب ولا يجوز اطغرب نه ویل جاز ولې رقم مخ وجه ټوله وانا اطغلب چې کله به تعالی فقنو اطغار شي نو بدی کو بیا واجب دی غم بدی کو بل خبر شته نو لقرب التاء من الطائف في المخرج وانا اذ غلم او اذ غلم کې يجوز فيه الادغام جائز بدی کې ادغام دو طرفه بجال طاء اصغاء وصغاء تاء چې طاء صغا شي او صغا تاء شي لمساوات بينهما في العظم دغه دواړه په عظمت کې دواړه یو شان دي ويجوز فيه فك الادغام بدی کې فك ادغام جائز لعدم الجنسيه في الذات مثل اذ غلم اطغلم واستغلم په بنه شو لګانو ها پسته دا قانون دا دوه قوانین دي قانون په خاوي د اوس وځي